إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو او د قرآن او د حدیث په عقیده باندې منور عوامو اور ډیر د قدر لوړ علماء کرام اور خیسته خیسته طلباء کرام، ډیره د خوشحاله خبره ده چې زمونږ راغونډېدل د ووټ د پاره هم نه دي، د نوټ د پاره هم نه دي، د چا د تایید او د چا د مخالفت د پاره هم نه دي، بلکې په زړه کې دننه یو درد راجمع کړی یو چې هغه درد دی مینه د الله او مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اور الله سبحانه و تعالی دې دا مینه زمونږ سینو کې زیاته کی، الله دې نورم زیاته کی، الله دې نورم زیاته کی. ورونو مونږ نوم اخلو د دین اسلام. دین اسلام کا د الف سین لام الف میم اسلام تش لفظونو نوم وی خو ډیر په اسانه اسلام، او که دین اسلام د سړیرو مشکلاتو نوم وی نو بیا په ځان پویول غواړي او دغه مشکلاتو ته کلکه ملا تړل غواړي. نوم یې ډیر آسان دی. پوخا یو سړی په سترګو باندې ړوندو حافظ صاحب ورته خلک وی، هغه ته چا ویلو چې دا بته ډیره خوږی دا وخوره، نو هغه وی چې ډیره ښه ده. یو کس ته وی چې بته څنګه وي، نو هغه ته د لاس داسې نیغ کو، وی دا د بتې شکل دی، نو هغه داسې لاس ونیسو داسې وکړو داسې پوش. هغه وی ما خو وی چې خورم خو وی دا خو ډیره کږه وږه ده، مری کې به مې ونخلي، بس وی بته نه خورم. نو کتش د الفاظ نوم وی خو اسلام ډیر آسان ټکی دی، خو که اسلام د معاشري د مخالفت، د معاشري د رسم و رواج، د معاشري د آراو د نظریاتو نه د بغاوت نوم وی، نو اسلام بیا یو درون او ګران ټکی دی. د اسلام اولنې پیغام چا دنیا ته پیش کړی دی؟
لګرو وای کدل ته د چوکۍ وغیرہ د طرفه پابندي وي چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم تیز ونه وای سن ټول پارچه کټ کی یریږي خو نه کنه الحمدلله ټول ناری نه یو الحمدلله اور بیا د اهل الحدیث مکتب فکر خلق یو اهل الحدیث هغه خلق دی چې که دنیا ټول په یو طرف رواني خو اهل الحدیث سینه په دې ډبوي چې الله او د الله رسول پسې بروان یم تمام دنیا جنگ په سر باندې اخلي په کار دار چې غیرت سره کلک आवाज وکوي زما به در سره دا یو تعاوني چې زه به ډېرې اوږدې خبرې نه کوم خو تاسو به دومره زیات ویښ ناست یې چې ماله توجه زیاته کې د کائنات ته په مسلمانانو انسانانو کې د قرآن پیغام د ټولو نه اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی د عربو په سرزمین باندې د الله نوم اغستلی شو د الله نوم ختم شوی لګرو وای ختم شوی نو د الله نوم وو قرآن وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اے محمد مصطفیٰ یو دعوت ته ودروم د یو عقیدی بوج ستا په سر باندې اچوم یو ذمہ داری تا ته حواله کوم رب په داسې معنی کې خلکو ته ووایا چې دی رب وپیژني تش په نوم کار نه کیږي که تش د رب نوم ته رابلې نو زه د دې امتحان والا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ازمیخو کا د دې عربو نه تپوس وکا دا لات منات عزا او هبل ته چغه وهونکي دا دو 213 یا زیاتو یا کم بوتانو تارا مدد شوونکی دین تپوسو کا چزمکا و آسمان پیدا کون کے سوک دے نبی علیہ السلام تو وہی تپوستے ہو کا لائن کچرت تپوستے ہو کے چزمکا و آسمان چا پیدا کری دی حافظان درکشتا دا دا قرآن آیت دے ہو کا ندے کم حافظانو ته چې پتی چې دا د قرآن آیت دی لګلا سوچت کې دا خلق په دې باندې گواه دی چې دا زه قرآن وایم څه وایم قرآن وایي که د کافر نه او مشرک نه تپوسو کې لات منات غزا او هبل ته چغه وهونکو نه تپوسو کې چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي الله وایي د دې په زړه زه عالم یم لا یقولن الله لا یقولن لام تاکیدیا لام مفتوحه دا د تاکید د پاره لا دې کې ځان لزور پروت دی د ګرامر د مولان طالبان به بوئږي بیا لا یقولن نو وی لا یقولن وی په دې ځان له اهل علم بوئږي چې د جمع صيغه راړي یعنی په دې عقیده کې دا امر متفق دی او بیا وی لا یقولن نون ثقیله کې ځان له تاکید پروت دی او لا یقولن مستقبل فعل مضارع دې کې ځان له تاکید پروت دی لا یقولن الله په دې आवाज کې عرب او عجم دا لات منات غزا او هبل ته چغه وهونکي دا غیر الله تعالی مدد شوونکی په دې کې متفق دي چې د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکی یو الله دی دام منی چې باران راورونکی یو الله دی دام منی چې د غیب او خزانه یو الله سره دی دام منی چې ډیرو مشکلاتو کې کله د دې اولیاء او طاقت ختم شي بیا هم بغیر اسباب را رسیدونکي یو الله غني دا د دې حال دی نو چې دا د دې حال دی نو ما ستلېږي زما د دعوت به څه فایده وي محمد رسول الله علیه السلام ته فرمایي پتا یو بوج چوم د رب د نوم نه خبر دی خو د رب د ذات د طاقت او د صفاتو نه دا قوم نه خبره دی نو ودرېدو د صفا مروه د حجاز په ځمکه باندې اور یو आवाज وکړو دې ته وایي د رب لاس د موحد په زړه باندې یو غم پروت وي
یو درد پروتی د حق دای په زړه کې چې زما د आवाज حق به زما مخاطبین کله قبلی کله به د دې زړه کې دا طلب د قرآن او د حدیث پیدا کیږي دا د هر حق پرست دای په زړه کې یو لوی طلب پروت وي او یاد ساته د حق د دای مقابله کې باطل همیشه د پروپاګاندا سهارا اخلي دا قانون خداوندی را روان دی بهر حال ودرېدو عرب یې راجمع کړل خپل خاندان یې راجمع کو اور چې کله راجمع کړل ترونه او تربوران ناس دي د تر په لاس باندې خلک ولاړ دي او عرب ولاړ دي وړو کې قوم هم نه دي هغه خلک چې د سلويختو د او یو کالو پورې خدایي دشمنه نه ختمې دي دا ټول راجمع کړل دینم اشاره ده د خبره طرف ته چې د محمد مصطفی علیه السلام په خله مبارکه باندې دا دومره مختلف قومونه راجمع کېدل اشاره ده د خبره طرف ته چې د نبی علیه السلام باندې داغي اتفاق او چې دا صادق او امین سره ده کني زما او ستا په خله ټول کله راجمع کیږي نو هغه دشمندار خلک ولې د رسول الله په خبره راجمع شو د دې توحید نمخ کې پاغه ډېر لوی اعتمادو چې راجمع کړل پیغمبر علیه السلام ورته وکتل زړه کې اول رالل چې کاش دا عرب د الله د یووالي مسله ومني دا خلق د الله په یووالي ما سره یو شي و بیا کمی د څه دی ترونه ناس دي اغیم داسې فخر سره ناس دي ښه چې زمونږ رو عرب نن خطاب کوي عرب به راجمع کوي ډېرې ښې خبرې به کوي خو رسول الله علیه السلام ته دا پته نشته چې زما دا قوم به زما خلاف کیږي دا دلیل دی د دې چې پیغمبر علیه السلام سره علم غیب نو بهر حال راجمع کړل چې راجمع کړل پیغمبر علیه السلام ورته وی اے قومه تاسو ډېر په اختلاف کې تاسو ډېر په افتراق کې تاسو د یو بل خلاف یې انی لأعلم کلمة لو قلتم زه یو داسې کلمه پیژنم که هغه کلمه تاسو وینئ او وی وایئ تملک العرب والعجم اے قریش خاندانه په عرب او عجم باندې با بادشاہی شروع کې سرو زرو سپینو زرو سره به لوبې شروع کې اے عربو یو میشن مې راوړلی دی اے عربو یو پروګرام مې راوړلی دی اے عربو یو عقیده درته پیش کوم هغې ورته وی وایه ګوله وایه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا اله الا الله اے خلقو نشته حاجت سر کوونکې مگر صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف نشتا اولاد ورکون کے مگر نشتا حاجت سر کون کے مگر صرف اور صرف نشتا د عزت و ذلت مالک مگر صرف اور صرف نشتا نارینا اولاد ورکون کے مگر صرف اور صرف نشتا زنانا اولاد ورکون کے مگر صرف اور صرف نشتا د من دانې ذمہ دار مگر صرف اور صرف نشتا د زړه په رازونو باندې خبردار مگر صرف اور صرف نشتا بغیر د اسبابو د چا د زړه د حال نه خبردار مگر صرف اور صرف اے خلق محمد مصطفی اعلان وکړو د حجاز پزمکا چې اے خلقا دا تاسو چې لات ته چغې وهئ منات ته چغې وهئ عزا او حبل ته چغې وهئ کله د یو زیارت ډپه ښکلوئ کله په یو زیارت کې په ډپه باندې سجده کوئ کله په یو قبر باندې شال غوړوئ کله د یو قبر ته غلاب بدلوئ کله یو قبر باندې شمع بدلوئ کله په یو قبر مالګې او پیسې اچوئ اے خلقو دا د نفع او د نقصان مالکان نه دي اے خلق دا تاسو رب سره نشي ملاولی اے خلقو دا د عزت او د ذلت په پوزیشن کې نه دي دا د امن پیغام وو که د ظلم پیغام وو ټول جواب راکې دا د اتفاق پیغام وو که د اختلاف
دا د خلکو د یو ځای کولو پیغام و که د اختلاف پیغام و؟ اے خلکو اوچت کے سیر و علام النبلاء د امام زخبی، اے خلکو اوچت کے تاریخ بغداد، اے خلکو اوچت کے د تاریخ کتابونه. تاریخ په دې خبره گواه دی، اول ابو لهب پاسېدو، کاڼې راواغستو. ابو لهب هغه سړی دی چې په پیغمبر علیه السلام فخر کو، او دا یې تره چې کله نیک وي نو دا پرواره داسې خفه کېږي لکه په خپل زوی چې خفه کېږي، او تره چې د مقابل شو نو بل دشمن ته د حاجت بیا شته دی نه، همدې به دې بېعزته کوي، همدې به دې خرابوي. هغه ابو لهب پاسېدو. څوک پاسېدو؟ ټول وایي څوک پاسېدو؟ مه یارېږئ، تاسې هم مړ دی. زمونږ خو دا عقیده ده که نه چې مړي چاله نقصان نشي رسولی، بس چې نشي رسولی بیا خو لږ زور سره وایه. د یریدو خپل ټکي را روان دي، هغه ټایم به بیا ټول غلی. فلحال خو مه یارېږئ که نه، هغې زور هسې ما ته را رسي، تاسو خو باچاګان یې. الله هم د قرآن او د حدیث په دې عقیده باندې منور که. په هر حال هغه ابولهب پاسېدو، کاڼې را واغستو. عرب ټول په تماشه دی چې اے محمد دا کم پیغام دی راوړو. اے محمد ستا پلار او نیکه خو د دې لات منات غوزا او هبل منجاوري کړې ده. اے محمده زمونږ مشران خو ټول د دې قبر د سجدو نه ریټایر شوي دي، دا څه دې وکړو؟ هغه کاڼې راواغستو، محمد مصطفی باندې ګزار وکړو. تاریخ داغه جمله ذکر کئی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم. اے محمد العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد وی دوال لاس د مات شا. آیا دی خبر لدی مونږ جمع کړو چې تاو چې حاجت روا یو الله دی، تاو چې مشکل کشا یو الله دی، تاو چې هر څه کوونکی یو الله دی. اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. آیا تمام صفات دی را جمع کړو، یو رب ته دی ورکړو، الله دی داسې د هر یو څه سپیشلسټ وګرځو. ان هذا لشيء عجاب، دا خود نه منلو خبره ده چې حاجت بم یو الله پورا کوي، اولاد بم یو الله ور کوي، د من دانې ذمہوار بم یو الله، د ملا سک بم یو الله خکي، د ماشومانو تکالیف بم یو الله خکي. ان هذا لشيء عجاب. اے محمد د عربستان پزمکه دی عجیب आवाज اوچت کو، اور دا د حق دایو چې आवाज اوچت کو، ټول قوم خلاف شو، ټول قوم خلاف شو. لیکن محمد مصطفی په خپل میشن کلک پاتې شو که میشن یې پرېښودو؟ خبر از خپل موضوع راولم. اصل مسله دا ده چې په خپل میشن به کلک او یو قسمه به د خپل موقف نه آخوا دیخوا نه خوځې. تو به هر منبر، هر محراب، هر چوکٹ، هر مولا، هر پیر، هر زورور، هر جابر سترګو کې سترګې اچې او ته به کلک په دې خبره ولاړې چې منم د الله به منم او د محمد رسول الله به منم. که د الله او د الله د پیغمبر مقابله کې لوی نه لوی مجتهد را مخې ته کې، لوی نه لوی تنظیم را مخې ته کې، لوی نه لوی پارټي را مخې ته کې، لوی نه لوی مفتی را مخې ته کې، لوی نه لوی مناظر را مخې ته کې، آزه د سپلې په نوک باندې وام ماته چې قبول دی الله قبول دی او د الله پیغمبر جناب رسول الله قبول دی. دې ته وایي میشن باندې کلک پاتې کېدل. بهرحال دا د انسانیت اول پوړی ده چې په خپل میشن باندې به کلک پاتې کېږي. چې دا زور د خبرې وچلېدو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستاسو به ډیره توجه ماتي، اواز به کله کولاویږي کله بندیږي، د اول نبی میاشت معلومیږي. بس مونږ ته د لوډ سپیکر پته په اول خطبه کې ولګېده، دې نه بوس تماشه نه جوړوي. پوهېږي که نه؟ خلک وایي د نر ماشوم جړه خلک زانګو کې پیژني. بس لوډ سپیکر چې خراب وي بس هغه به خراب وي، خو تاسو به توجه ما سره که زه هم داسې ګورم تاسو هم داسې ګورئ نو خبره به روانه شي. ما ته الله داسې اواز را کړی چې بغیر لوډ سپیکره به آخري کس ته اواز رسي انشاءالله. بهرحال میشن باندې به کلک ودرېږي اور مداهنت دا به په هیڅ صورت باندې نه کې، کلک به ودرېږي. کله چې محمد رسول الله د الله په یووالي باندې ودرېدو،
قوم تتر بتر شو خو په یوازم د الله د یووالي اواز یې ولګو وی چې ای خلکو دا شرک مکوئ دا ناروا مکوئ دا ظلم زیاتې مکوئ نو خلک راجمع شو وی د ټبر مشر سره ملاو شه وی دا مشران به پوه کی نو مسند ابي اعلی کې روایت نقل شوی د 18 نمبر قوم راجمع شو ابو طالب ته دا پکې د سر سړیو راجمع شو ابو طالب ته عقیل ابن ابی طالب نه روایت ده اورالل وری ورته وټکو ابو طالب بار وروته چوي قتل د عربو زورور د جرګې مشران رالل مونږ ته چې د جرګې خلک وی قران او حدیث چې دا شي د خود کلی جلګه دا شي وی وایو کنه وایو اے خلکا د کلی جرګه محمد مصطفی د ګوته په سوکه باندې وګرځولا او خپل مشن رسالت مخ کې بوته ودریدل اور فوراً وتوئی ان ابن اخیکا یوذینا فی نادینا وفی مسجدنا فنہہ عن ذالکا اے ابو طالبان روارد په هر منبر او محراب او هر کوسه کې زمون خلاف आवाज اوچتای فنه عن ذالک د دې پروګرام او د دې میشن نه رواره منې کا ورنا د سرب مونږ د تن جدا کو اخو عربو ابو طالب باندې زمکه تا وراته وشوا یو خو ټول عرب دی او بل خو رواره دی خلک و یو خو ډانګ دی او بل خو پلانګ دی محمد رسول الله هم نه خپکاو اور عرب هم نه خپکول خو میشن دی ته وی چې یو طرف ته شه دواړو طرف ته مکیږي اعتدال تر لږ وخت کار کوي ټول مرد اعتدال په نوم بشخوان نه کې بهر حال فنهه عن ذلك وی دې منکا او یو دو کاریان شو اساده ګل د جاویدو کنه وی ګوړه خوګره کده الله نوم خوګ دی هغه وی د الله دی نوم کې څه شک نشته خو دا ګولم ځان ته سوي بهر حال هغه وی چې محمد رسول الله مې رواره دی او تاسو هم ځان ته سوای لاړو وره وټکاو پیغمبر علیه السلام ته ویلی شو چې کاکاجی دی پیغمبر علیہ السلام پاسے دو ور کلاو کوي کاکاجی رازا وای کینا ورواره ناست لنیم راغلی وزلم داغ داغ دی پیغمبر علیہ السلام پوه چې د سر سړی را تو سودري او دا ډېر لوی تکلیفي چې ته د دین یو لوی داعی او تا خاندان کې سړی خرند شي دا ډېر لوی تکلیفي الله دې مونږ تاسو ردی تکالیفونه وساتي بهر حال ورته یې ورواره په میشن درلا قریشو اعتراض کړی دی میشن د پریدا غلط دی اور تو یہ کاکا جی دا رب پیجنی بیاو لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على ان اترك هذا ماذا افعل اے کاکا جی کدا عرب ما ته په یو لاس کې نور کی دی په بل لاس کې سپوږمۍ کی دی او ما ته وی چې دا میشن پریدا پر رب مې د قسم وی کدی هر طاقت استعمال کی زما د حفاظت ذمہ داری رب اغست دا میشن د اسلام دا میشن د الله د یووالي دا پیغام د قران او د حدیث که خلق غواړي کنه غواړي که عرب غواړي کنه غواړي که عجم غواړي کنه غواړي که قریش غواړي کنه غواړي که عبد مناف غواړي کنه غواړي دا میشن د قرآن او حدیث با زد دنیا ګډ ګډ تر رسومه په خپل میشن کلک پاتې شو که پاتې نشو او فوراً ورته وی کاکاجی پاتې شو تو وی ته د خپل حفاظت ذمہ داری او د خپل حفاظت صادر د سنبال کا والله یعصمک من الناس زما د حفاظت ذمہ داری زما رب غستره دته وی په میشن باندې استقامت غیرتم څه شی ده کله کله دله سړي خو غیرت د یو سړي مني ابو طالب کې دا دلتوب وو چې د پیغمبر علیه السلام پیغام رسالت ونه منو خو د دې رواره دا غیرت خوښ شو پوه شو چې رواره کې مې غیرت دی نو څه وی وته والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا اے رواره مسله بیانوا مسله در سره نشم منلی خو لن يصلوا اليك بجمعهم زدي چوکیداریم زدي څوکیداریم زبستا مخ ته ولاړیم تر
ټول عرب دې راجمع شي چې زه ژوندی یم دې ستا یو نوک نشي ازارولی لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا خو که دا بوډا او سپینګیری د خړو خاورو لاندې شو نو بیا دې زه بچ کولی د ابو طالب هم دا عقیده وه چې پس د مرګه د خاورو د لاندې زه امداد کولی کټر مشرک چې ورته وي حاجي ابو جهل هم دقه عقیده وه او د دې نور هم وه افسوس د نن زمانې مولا الله اکبر وی چې مړی کله ژوندی وي نو وي د ده توره په تیکې کې څه کی بس د ځینې کتابونو نومونه نه اخلم مناظرت یې نه جوړو خو هسې دا علما په اشاره باندې پوهیږي دا علماو په کتابونو کې لیکلي دي توبه خدایه توبه خو وایي چې کله مړ شي ورپسې ټکي یاد دی جی وایي دا ولی صاحب دا توره د تیکې نه راوباسي تجرد عنه سیفه دا عبارت دی د کتاب وی په دنیا کې دومره زورور نه خو وی پس د مرګه ګورې کلی اړی په بلا سوچ کوه نو دا د ولی بېعزتي ده او که نه ده چې کلی په بله اړی دا شاور دی او میسی ټیکټر دی که ولی دی د اولیاو ګستاخي چې دې خلکو څومره وکړه زمونږ خو پیسې نوم بدنام دی پوهېږي که نه خلک وی دا سر زمام گنجې دی خو ستا دی کې بیخي مازغه ښکاري مونږ هم واقعي ځینې ټایم به تیزي کړي خو تاسو خو بیخي پخوا د خلکو دا ترتیب و چې کله به د یو ولی قبر و نیکان خلک مونږ ګوره د چا بد نه وایو چا چې قرآن و سنت باندې عمل کړی دی الله دې هغه لوی سفرونه ورته ښایسته کي خو مونږ وایو چې دې تا له څه درکولی نه شي دې تا ته محتاج دی درکولو والا څوک دی بس لنډه خبره نو خلکو به هغه باندې بوساړې ساتلې بوساړو بابا نوم هم اورېدلی دی وایي د دې ځای نه به بوساړه نه وړې شوتل به نه ریبې که دې ولي راټینګ کړی دی در باندې د شپې کټړی نو چې بوساړې پې ساتې او په سر باندې ولا اور بلکې نو دا د ولی بېعزتي ده او که نه ده عرض میں دا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشن رسالت شروع کو اور تمام دنیا ته ورسو تمام دنیا ته د هیڅ چا پروا یو نه کړه نو دا د قرآن او د حدیث پیغام دا مشن رسالت دے اے خلق ووره اور دا مشن رسالت محمد مصطفیٰ چه رسو پیغمبر علیہ السلام تعالی د دې د پر ځوانان ورکل زمریان ورکل هغه زمریانو دا مشن رسالت دنیا ته ورسو نن که آواز د حق اوچتیږي د دې آواز حق د پاره هم الله ځوانان او زمریان پیدا کړي دي که څوک غواړي که نه غواړي ته لګیا یا فتوی لګوا ته لګیا یا الزامونه کوا ته لګیا یا غلط عبارتونه روباسا ته لګیا یا کجوره او کمبل یادوا ته لګیا یا پروپاګاندا کوا ته لګیا یا د قرآن او د سنت خلاف قیاسات کوا ته بکواسات کوا ته که هر څومره زور ولګې یاد ساته الله داسې ځوانان میدان ته رایستی دي د اهل الحدیث علماو داسې علما میدان ته راغلي دي که ته غواړې که نه غواړې دا مشن د قرآن او د حدیث به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي رسوي به انشاءالله که نه به رسوي اور خلک وی پخوا به د پېښور ته هغه اوږده بسونه تلل یاد مو دي نو خلکو به وایي چې ځینې خلکو به په تماشه کې د ګاډي ته کتل نو هلته به عکس وی هلکه که ته ګورې او که نه ګورې وي دا ګاډی به پېښور ته رسي خو وي راخېجه ای خلقو دا د قرآن او د حدیث پروګرام که مونږ غواړو که نه غواړو دا به مخکې رسي خو په کار دا ده چې د ګاډي ته راوخیجو او د دې قافلې حقي کلک ملګري شو کلک اعظم دی که نه نو عرض دا دی د خلکو هزار پروپاګانډې دي خو زه هم دې میدان کې الله کمزوري سړی نه قبلوي کم سړی چې رشتهدارۍ له لته نشي ورکولی هغه سلفي نشي جوړېدی کم سړی چې خاندان پرېښودلی نشي هغه سلفي نشي جوړېدی دا د نرانو کار دی دا به د قرآن او د حدیث مخې ته رشتهدار هم پرېږدي دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې
استادانو نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې ائمه مجتهدین او علماو نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې د تنظیم نه هم بغاوت کې دا به د قرآن او د حدیث مقابله کې د معاشرین هم بغاوت کې دا ټول کارونه چې کوي هغه ځوانان کوي او ځوانان نه دي مګر سلفیان عرض مې دا کو چې بهادر او زړور خلق الله د حق د پاره قبلي الله دې مونږ تاسو قبول کی او الله رب العالمین دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کی ځوان د ټولو نه د امن پیغام څه دی اے خلقو د هر چا قدر وکې اے خلقو د هر چا ادب وکې خو روان شه قرآن پسې او روان شه احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا د یو تنظیم نه انکار وکړو دی کافر کیږي کچا د یو پارټۍ نه انکار وکړو دی کافر کیږي کچا د چا د رای او د مفتابهی قول نه انکار وکړو دی کافر کیږي زدا سے منهج لرم کچا د هغې نه انکار وکړو کافر کیږي هغه قرآن دی او حدیث دی کچا قرآن او حدیث نه انکار وکړو مسلمان پاتې کیږي اسم زه مفتی یم زه ذمه دار یم او خو تاسو ډېر کوئ که نه اسم زور مال راځي چا که د قرآن او د حدیث نه انکار وکړو آیا هغه کافر کیږي ضرور کافر کیږي او دا زما فتوا نه ده دا فتوا الله په خپل کتاب کې بیان کړې ده چې اے خلقو اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے خلقو دنیا کې چې جون تیروي دا اصول په ځان باندې لاگو کې اے د نوشهره علاقې سره تعلق لرونکو مسلمانانو اے د گرد و رواح نه راغلي مسلمانانو په فیسبوک باندې خو ډېر پوسټونه ګورئ د کلي کې هر قسم اعلانات اورئ راشئ نن د رب اعلان واورئ اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے خلقو د الله ومنئ اے خلقو د محمد رسول الله ومنئ فإن تولوا فتوی ته غوږ کېږده قرآني فتوا ده اطیعوا الله د الله تابعدار شه واطیعوا الرسول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقو تابعدار شه فإن علما پې پوهېږي بس مزې مو وکړې نو داسې به هم وي څوک چې دا نه مني داسې به هم څوک چې دا نه مني یاره چې داسې به راته وښیم چې درته به ووایي چې کل آیت او حدیث یخالف مذهبنا فهو اما مؤول او منسوخ وایي چې زما مذهب سره سمې نه خوري یا به منسوخي یا به تاویل کې توبه توبه تاسو کتابونه نه دي کتلې بهرحال الله وایي د چا ومنې د چا په طریقه خو که نه یې منې فإن تولوا که دې نه مو مخ واړو قرآنی فتوا ذکر کم یریږئ خو نه که نه یریږئ خو نه که نه سر کې هوش کې زه ذمه دار یم تاسو صرف آو کې وواما فإن تولوا اے انسانیته ستا په تنظیم پرېښودو نه کافر کېږم ستا د مجتهد رائے سره په اختلاف نه کافر کېږم زه داسې پیغام دنیا ته مخکې کوم زه داسې لا او قانون دنیا ته مخکې کوم که هغې کې د یو ټکي نه انکار وکړو فإن الله لا يحب الكافرین نو په دې ته کافر کېږي او الله وایي داسې کافر ته زه د رحمت په نظر نه ګورم دا قرآنی فتوا ده اور کله فرمایي فاحذروا واحذروا ځان بچ کې فإن تولیتم که مخ مواړو فاعلموا نو ځان په دې خبره پوه کې انما علی رسولنا البلاغ المبین زما په پیغمبر خو صرف بیان دی دی به د قرآن او د حدیث پیغام خلکو ته رسوي دی به د الله او قانون خلکو ته رسوي لیکن اے خلکو که د قرآن او د حدیث نه مو مخ واړو رب فرمایي یو ورځ به زما گرفت کې راشي او زما گرفت کې چې راشي ان اخذه علیم شدید الله وایي زه چې دې ونیوم د دنیا یو طاقت د خلاصولی نه شي اے خلکو دا د امن پیغام دی دا په کلاو غوږونو واورئ تاسو به ډېر زیات حیران یې
چیرې مفتی صاحب راغلی دی مونږ له به څه پیغام راوړلی ای خلقو مونږ کې څه ګر مولان نه یو څه وخت کې وو دومره اوږدې اوږدې د جمجا باچا کیسې چې به مونږ شروع کړه د تقریر به ختم شو خو کیسه به ختم نه شوه اوس خو الحمدلله مخکې مو ډېر څه وې اوس چې وایو نو یا قرآن وایو یا حدیث د محمد مصطفی صلی الله ولله الحمد علی ذلک قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ٹھیک شو شیخ صاحب اللہ اکبر عرض میں دا کو دا پیغام میں روڑے دے تسلط درد نہ اے خلق وورے اے دا نوشہرہ کلی خلقو واللہ کا جڑا باندے مکار کی گی چھ پا ڈرکار در تو جاڑم کپا خبر مکار کی گی چھ خبر در تو کم پا رب میں دے قسم ہوئی منگ فقہم قتل دا منگ مسلک دے امام شافعیم قتل دے منگ امام مالکم قتل دے منگ فقہ دے امام احمد بن حنبلم قتل دا منگ بفقہ حنفی کے مخکر سپینی کڑی دی اے خلقو واللہ دے ٹھول کتابون استڑی کڑیو دے ٹھول تنظیمون استری کړی یو اے خلقو د زړه د درد د توام کلار د نجات وی نو هغه لار د نجات اطیع الله او اطیع الرسول چې اے خلقو تابعداري وکړه د الله او د الله د رسول بس دا پیغام مو راوړل دا پیغام زړه ته وردن نه کې دی پیغام ته په زړه کې ځای ورکې دا هغه پیغام دی چې په دې باندې به مونږ تاسو خلاصیږو عرض مې دا کوو مونږ تاسو ټول د الله رب العالمین د رحمت امیدوار یو که نه یو امیدوار ټول غواړو که نه غواړو چې د الله رحم مونږ ته شامل شي اے خلکو تاسو ته پته شته چې قرآن چاته ویلي دی چې په تا به رحم کیږي اللہ اکبر قرآن نے تپوس کے سورت آل عمران آیت نمبر 132 کے اللہ اعلان کی کہ رحم بسنگ کی گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون اے خلق راشد اللہ قانون چی قرآن دے غاڑا ورتکیدہ اے خلق دا محمد مصطفیٰ احادیث چې په بخاری او مسلم وغیرہ کی دی راش عقیدہ پہ خپل کا راش عمل پہ خپل کا اللہ فرمائی زما قانون او د محمد مصطفی سنت تغاړه کیدا لعلکم ترحمون د اسمان نه بد الله رحمتونه پتا راوریږي مونږ چې دا قرآن او حدیث پریخي دي په هزارو مشکلاتو کې اخته یو کنه یو اخته د رحمت د پاره د الله پیغمبر باندې چې کم کتاب نازل شوی دی اک کتاب کې طریقه څه ښودلې ده اطیع الله و اطیع الرسول اے ورونو دا د امن پیغام دی خپل زندګۍ په دې باندې بدلې کې خپل صلاحیتونه په دې باندې استعمال کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل آخري وصیتونو کې وګوره د حجۃ الوداع په موقع باندې خلق ورته راجمع شوی دی پیغمبر علیہ السلام آخری وصیتونه کوي اے خلق په هغه آخری وصیتونو کې د محمد مصطفی جړه د محمد مصطفی فریاد د محمد مصطفی زاری د محمد مصطفی میسج او پیغام قوم ته څه دی هغه پیغام مورک هغه پیغام د صدق مستدرک علی الصحیحین کی دا روایت نقل کرے دے امام زہبی موافقت کرے دے شیخ البانی پہ حاشیہ دا مشکات کی اغد سنت پہ اعتبار سر حسن گرزولے دے اعلانیو کو یا ایوہ الناس اے خلقو چی پہ الناس سر تمام دنیا تا اعلان کی دا دا غیرت نخدا صرف دانوی چی اے احنافو اے شوافعو اے عربو اے عجمو نا مشن عالی دے مشن دا تمام دنیا دے نزلورتیا سر اعلان کی یا ایوہ الناس اے ہر مکتب فکر سر تعلق لرن کیا یا ایوہ الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تذلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ محمد مصطفیٰ اعلان کو آخری خطبہ دا حجۃ الوداع دا اے خلق دا محمد مصطفیٰ دا آخری خطبہ وورے
وړوکی شخصیت نه دی، د کائنات ذره ذره دی، د هغه د حسن و جمال نه قربان شي. محمد مصطفی وصیت کوي سوی یا ایها الناس، ای خلق زه د دنیا نه روان یم خو یو پیغام پرېږدم، یو میسج پرېږدم. انی قد ترکت فیکم ما، تاسو ته هغه اصول پرېږدم ان اعتصمتم به، که تاسو په هغه اصولو کلک پاتې شوې لن تضلوا ابدا. لن مستقبل نفی مؤکد بلن، لن تضلوا ابدا. اے خلقو هغه پیغام پرېږدم که تاسو په عمل وکې لن تضلوا ابدا، چرې به ګمراه نشئ، چرې به غلط نشئ، چرې به خطا نشئ. اصحاب محمد وی فرمان وایه ای د الله حبیبه څه پیغام پرېږدې، کم میسج پرېږدې؟ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ترکت کتاب اللہ و سنت نبیه. اے خلکو زه د الله کتاب پرېږدم، زه خپل سنت پرېږدم. کلم چې تاسو په دې قرآن او حدیث باندې منګولې لګولې وي لن تضلوا ابدا، چرې به ګمراه نشئ. د امن پیغام یې پرېښودو که پرې نه ښودو؟ دا د امن پیغام دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړلی شوی دین مونږ خپل کو. اے خلقو انسانیت دې ته وایي چې قرآن او حدیث باندې ژوند تیر کا. داسې خو نه ده چې شپېته کاله تیر شو تعالی قرآن او حدیثو نه پیژندل، ټول عمر به مونږ کاږه روان یو که یو ورځ به نیغېږو. یو ساده ګل ساده ګل پیژنې؟ صحیح ده. ساده ګل چرته ځلوبۍ اغستې کتار کې ولاړو، نو ځلوبۍ خو داسې نیغي که نه کږې وږي، هغه صبر تمام شوی دی. روژه کې خو دا ځلوبۍ خلک ډېر زیات اخلي، په نمبر باندې کتار کې ولاړو، یو ځي بل ځي دی، هغه کس ته هم دقسې ګوري چې دا څه مصیبت دی، دا ګیس خلاص داسې داسې تاوي، دا څه مسله جوړه ده. چې کله د ده نمبر راغی نو د غوږ کته کو، هغه ته وایي دا د دې کاروبار د څومره وخته شو؟ هغه ورته وایي چې دا خو زما د پلار نیکه کسب دی، خو 13 کاله زما مو شو. او ته د نسړي بچی نو چې 13 کاله دې وشو، تر اوسه پورې مې درته خیال دی وختي راسي یو ځلوبۍ دې نیغه ونه کړه ټولې کږې وږې کې. ورته وایي الله دې غرق کا اتیا ځله، نو دا خو یې دغسې کږې وږې. نو ای خلکو دا 18 کاله به یو دغسې کاږه واږه که یو ورځ به نیغېږو. والله چې نیغېږو به په اطیع الله او په اطیع الرسول. دا میزان د انسانیت واوره، قرآن ته تسلیم شه، احادیثو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته تسلیم شه. په دې به نیغېږي، په بله طریقه نیغېدلې څنګه مینې او محبت سره چې راغلې همدقسې مینې او محبت سره د قرآن او د حدیث درسونو ته به ناسته کوئ که نه به کوئ؟ دی پیغام ته کلکه ناسته کوئ د زړه نه، دا نه چې بس څوک دې په زوره راوباسي، په زوره نه، په رضا سره د زړه په غوږونو سره قرآن او حدیث ته ناسته کوئ. پخوا چې ته داسې اوبه بهېدې نو دا خلک تماشې ته راغونډ شوي، نو چې ته ماشوم ناڅاپه اوبو ته پرېوت نو بس هغه مړ کېده. یو کس اواز وکړو چې دا ماشوم چا راوچت کو، هغه له 50 روپۍ انعام دی. بس خلک رستو رستو کېده کې یو بوډا ور ټوپ کو. خلکو وایي چې و کمال دی کمال، هغه اوبو په مخ اغستې دی کې هغه سر ته راووته. یو اواز وکړو وای بابا راټینګ کې چې 85 ولا ورکم. هغه وایي 85 سره به بیا ګورو، اول ووایي د دیکه چا راکړه. خلکو غار کښې نو دومره کارنامه دې وکړه که دیکه هم وغوځغلی شه. نو زه وایم چې ګورې په دیکه باندې نه یې راغلی، په خپله مینه باندې راغلی یې، نو دا ګورې کامیابي ده. په خپله مینه به راځئ که نه به راځئ؟ په خپله مینه د قرآن او د حدیث درسونو ته راشئ، دا قرآني میسج او دا پیغام مطالعه کړئ. په نیمه ګنټه کې به سړی څه بیان وکړي، خو قرآن او حدیث زده کړئ. دا نه چې ناست او د زړه نه تنګ یې. پخوا چې ته یو مولوي صاحب تقریر کو، بس تقریر ته لږ داسې د حد نه زیات اوږد شوی دی، یو نمبر په نمبر تو بس یو سړی پاتې شوی دی. نو هسې مو جومات خوښ او لوډ سپیکر یې خو پخوا وې نه، هغه ورته دا نور ټول د نه سړي زامن دي، او د سړي بچی خو ته یې چې ته تر اخره ناست یې. هغه ورته وایي استاد جي بس ما نه هم غلطي شوې ده، دا ته چې په ممبر ناست یې تا ته لاندې زما څادر غوړېدلی دی، زه دې څادر ته ناست یم کني زما هم سفر تمام شوی دی. هغه داسې اوچت شوي دا واله وروره دوا ده خیر به وکړو. نو زه هم چې خپل څادر ته نه یې پته مواقع د قرآن او د حدیث دعوت ته په مینه باندې راغلی. او دا یاد ساتئ کله چې زړه د الله او د الله د رسول په مینه ډک وي، بیا قرآن کې خوند دی، بیا احادیثو کې خوند دی.
عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا. اے خلق که زمونږ زړونه پاک وي وای د رب په کلام به مونږ نه مړېدو، مونږ به وی چې وایا وایا الله وایا او د الله د رسول خبرې کوه، قرآن وایا او احادیث وایا. خدا مونږ چې په قرآن او حدیث باندې تنګېږو دا زمونږ زړونه تنګ دي. الله دې زمونږ زړونه صفا کړي، بیا سړی په قرآن او حدیث خوشحالیږي. عرض مې دا کورونو رب ته روان یو که نه یو روان؟ د دنیا جون ختمیدون کې نه که نه دی ختمیدون کې؟ اے خلکه ډېرې ځوانۍ دې مرګونو پناه کړې که پناه یې نه کړې؟ ډېر طاقتونه یې پناه کړل. خلک وایي که نه وي مرګه کلنګ دی زورور دی، ځوانان خوندي کړې رالیږي تش پالنګونه. اے خلکو جو ځوانۍ کې بوډاوالي کې تمام خلکو ته آخري میسج پرېږدم، آخري خبره کوم. اے انسانیته دا مرګ را روان دی، دا جون خو ختمیدونکی دی، دا د ښځې په محبت کې هم ختمیږي، دا د دنیا په ګټلو کې هم ختمیږي. یو نه یو ورځ دا سترګې بندېدونکي دي، دا د حسن مخ به یو ورځ زیړ شي، دا ښایسته ننګي او ښایسته ځواني به یو ورځ ډنډه او بلکل ختمه شي. اے خلکو دا د اواز زور به یو ورځ کینی، دا د سینې طاقت ختمیدونکی دی، دا د منګولو د مټو زور دی یو ورځ ختمیدونکی دی، دا ډېر جایداد دی پاتې کېدونکی دی، دا ډېر زیات مال او دولت دی پاتې کېدونکي دي، دا ډېر زیات بچیان دی هم پاتې کېدونکي دي. اے خلقه یو ورځ به ته مړ شي، ته به لامبلی نه شي، ته به لامبولی شي، ته به تللی نه شي، ته به بوتللی شي، ته به کوزېدلی نه شي، ته به کوزولی شي، ته به ملاستېدی نه شي، ته به سملولی شي، ته به په خپل ځان بستره نه شي اچولی، په تا به خاورې اړولی شي. اے خلقه دغه ورځ حق ده او که حق نه ده؟ اے خلکو نو کله چې د دنیا محبتونه ارزي دي، کله د دنیا بچیان ارزي دي، کله د دنیا خوشحاله ارزي دي او مونږ رب ته روان یو، نو اے خلک هغه رب ته څه وسو؟ هغه رب خو یو پیغام غواړي، هغه رب یو مطالبه کړې ده، قرآن یې رالیږلی دی، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غونده آیډیل یې رالیږلی دی، اگزامپل یې رالیږلی دی، نمونه یې رالیږلې ده. انسانیت خپل غم ته وګوره، ستا غم د محمد مصطفی په طریقه باندې نه دی. اے د دنیا نه پناه کېدونکیه خپل واده ته د نظر وکړه، دا د ښځو ګډېدل د محمد مصطفی په ودونو کې نه و، دا د ښځو سینې بهر ته راوستل، دا د هغې ټوټې ښکاره کېدل، دا د هغې داسې تنګ لباس اچول چې شاته او مخې ته هغه زنانه ښکاري. اے زنانو د لوډ سپیکر په ذریعه اورېدونکو زنانو، تاسو رب دې له نوی پیدا کړی. اے زنانو ودونو کې ګډاګانې مه کوئ، اے زنانو هغه لباس ما اچوئ چې الله او د الله رسول پې خفه کېږي کله چې د هر څه پاتې کېدونکي دي. اے مسلمانه ستا خو غم هم د قرآن او د حدیث په شانته نه دی. اے مسلمانه ستا خو خادم د الله او د الله د رسول د خادۍ نه بدله ده، عقیده دې هم د الله او د الله د رسول خلاف، اعمال دې هم د الله او د الله د رسول خلاف، معاشرت او معاملات دې هم د الله او د الله د رسول خلاف. راځه اے زما ځوان وروره، اے زما د سپینو ګیرو د سپینې ګیرې بوډا مشره، اے نوجوان طبقه، اے زنانو، اے نارینو، راځئ نن د رب په دې کور کې یو عزم کوو، نن یو کلک تړون کوو، نن یو کلک قسم کوو چې اے ربه ستا د کتاب د قرآن او ستا د محمد مصطفی د احادیثو په دفاع کې به ولاړ یم، لاسونه اوچت کې ولاړ به یو که نه به ولاړ. اے ربا زمون مال د محمد مصطفی په دین قربان دی که نه دی قربان؟ زمون ښځې او بچي پې قربان دی او که نه دی قربان؟ زمون د نارینه او زنانه او اوریدونکو نن رب سره دا لوز دی که نه دی چې د قرآن او د حدیث به تابعدار یو؟ د رب کتاب به اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د محمد مصطفی حدیث به اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ لاسونه اوچت کې قرآن او حدیث به د ائمه او د مجتهدینو نه اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د مولیانو نه به قرآن او حدیث اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د پاټین او د پیر صاحب نه به قرآن او حدیث اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ اے خلقو دا لوز مو د رب سره وکړو، که په دې لوز مو وفا وکړه الله به دنیا او آخرت ښایسته کي، الله به مالامال کي. راشه چې نن په قرآن او حدیث باندې تړون وکړو. اے خلقو لنډ دین دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله سبحانه و تعالی دی
مونږ تاسو په دې قرآن او حدیث باندې کلک کی. اے خلکو نوجوانانو، نن موږ ګورې قرآن او حدیث پریښي دي، زنانو کې الله طلب پیدا کړی دی. یو شاعر جړلی دی او د جړا نه پسې ویلی دی، وی اے قرآنه که د نارینهو نه پوره نشوه، که د نارینهو نه پوره نشوه، ګرانه قرآنه جینکۍ به دې ګټي. یاد ساته اے مسلمانه، قرآن او حدیث تا محتاج نه دي. کنی وګوره سیر د اعلام النبلا د امام زهبي. اے نوجوان طالب شرم درشي، تا ته خو الله مټو کې طاقت ښی دی. وګوره هغه بوډۍ سمیه رضی الله تعالی عنها، د هغې نه م غیرت نه اخلي. زنانه د زنانه په دین مینه ده. ابو جهل اسپوله دوه لارې ورکړې، هغه په یو طرف ته اس روان شو، خپې نه یې وتړله، بلې خپې نه م سمیه رضی الله تعالی عنها بوډۍ زنانه وتړله، خپې یې چینګې او کولاو شوې. په دې باندې ابو جهل ګزاره ونه شوه، خنجر یې راوباسو. سمیه رضی الله تعالی عنها ته په سپوغز کې ګزار وکړو، هغه یې په منځ باندې دوه کړه. اے مسلمانه نارینه، د هغې زنانه نه هم عبرت نه اخلې، هغه زنانه هم ستا آیډیل او نمونه نه ده، ولې داسې وده پروت دی؟ اے نارینهو، اے زنانو، خپل مال د الله د دین نه قربان کې، خپل جان ته قربان کې. زمونږ خو د عزم دی که دنیا په بله باندې اوړي، دا د قرآن او د حدیث پیغام به دنیا ته رسو ان شاء الله الرحمن. د دعوت په ذریعہ باندې به رسو. ډیر خلک زمونږ خلاف کلیپونه کوي لګیا دی. یو خبره زه کوم، زما ملګرو ته دا دعوت دی، دا مې منت دی چې د چا جواب مه کوه. دې ټولو له د امام راضي هغه یو قول ډیر دی، وی لو کان کل کلب عوا القیته حجرا لاصبح الصخر مثقالا دینارا. وی که ارغه پیدونکي سپي پسې کاڼې ولې، کاڼي به ګران کې، سپي به غلې نه کې، بیا به کاڼي نه میلاویږي. خلکو به کاڼي پکاري، کاڼي باندې څه کې هلکه سپی پې ولم. نو ښه دا نه ده چې دا سپي غپېدونکي پرېږدی او دا کاڼي خلاص نه شي. اے خلقه د چا جواب مه کوئ. دا کم خلق چې په موږ توانونه کوي دي درد نه لري. اے خلقه زه د اطیع الله او د اطیع الرسول درد لرم. اے خلقه دیو میشن نه لري، زه میشن د اطیع الله او د اطیع الرسول لرم. اے خلقه خلق به لګیایي، اوازونه به کوي، خلق به پروپیګنډې کوي. موږ د قرآن او د حدیث دایان یو. موږ به د شپې رب ته جاړو چې ای ربه کمې خولې زمون خلاف استعمالیږي، دکه خولې د خپل قرآن او د حدیث د پاره استعمال کا. دا خو ونه شوه. زه پروګرام لرم، ته خو اکابر پرستی لري، ته خو کتب پرستی لري، ته خو د خپل تنظیم نه مجبوره زما بدی وی، ته خو د خپل پاټې پوجا کې زما بدی وی، ته خو د خپل مسلک دفاع کې زما بد وی. زه خو هیڅ لالچ په مخه نه یم اخیستی. ما سر د تنظیم لالچ نشته، ما سر د پاټې لالچ نشته، ما سر د استاز لالچ نشته، ما سر د پیسې لالچ نشته، والله لالچ مې نشته. لکه درد لرم، جړا لرم. ای ربا دا عوام چې په دین باندې مین دي، ای ربا دا ښایسته نوجوانان چې دا په الله او په الله رسول باندې مین دي، دا طاقت نن بې ځایه استعمالیږي. زه درد لرم چې ای ربا دا لوی واړو دا ښځې او سړي الله په قرآن او حدیث منور کا. خلق درد نه لري، زه درد لرم. خلق غم نه لري، زه غم لرم. نو دردمن او غمجن سړی د چا جوابونو کولو ته اوزګارو نه. دا خلق په هغه مرض کې بیماران دي چې دا بیماری ما تېره کړې ده. د دې بیماری درد ما ته معلوم دی. د دې دانې او د دې ننکې د کینسر نه زه خبر یم. دا کینسر مونږ هم تېر کړی دی. ډېر مو حق پرستو پسې بد ویلي دی، الله مو دې معاف کړي. قرآن او حدیث مونږ قبول کړی دی، دا ټولې پریشانۍ مونږ ته قبول دی. زه هم تمامه دنیا پرېږدم، خاندان پرېږدم، پیر او مرید پرېږدم، تنظیم پرېږدم، خو څوک چې زما غیرت چیلنج کوي، اطیع الله او اطیع رسول په لار کې ما تخرن جوړېږي، والله زه سر هم قربانوم، زه وینه هم تویم او زه په میدان مناظره کې مدرېږم، خو زه به د حق دفاع په ژبه هم کوم، په خپل قلم به هم کوم. دا عزم زمونږ د ټولو دی او که نه دی؟ او زنانو ته آخر کې پیغام کوم، دا آواز اوري. اے زنانو راشئ قرآن او حدیث زده کړئ. په ډېرو علاقو کې مونږ وینو
زنانو قرآن او حدیث د کړه دے زنانه درسونه کوي دا غین نارینه مستفید کیږي اے زنانو ګډاګانو باندې نه کیږي صرف د ورځې هر قسم کریم لګولو باندې نه کیږي صرف رنگارنګ میک اپ او بیوټی پارلرو باندې نه کیږي دا مو جهنم ته رسي اے زنانو راشه د الله پیغمبر داسې پیغام د قرآن او د حدیث راوړی دی که زنانو دا د قرآن او د حدیث پیغام خپل کو دا خاوندان بم په الله مهربانه کی رب په خپل مهربانه شي اولاد ته الله نیک لارو خي ټینشنونه بم الله ختم کی قرضونه بم الله ختم کی پریشانه بم الله ختم کی په شرط د دې چې قرآن او حدیث ته تابعدار شو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر